السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لقمان حکیم چې د حکمت او د پوهې یو لوی غرو او دغه په نوم باندې الله رب العالمین قرآن کې یو سورت هم نازل کړی. بهرحال دا خو یو جدا مسله ده چې لقمان حکیم پیغمبر و که نه و. صحیح خبره دا و چې د حکیم انسانو قرآن کې الله فرمایي ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله. په دغه ځای کې امام ابن کثیر رحمه الله د حکمت دپاره یو 9 رازونه چې کوم لقمان حکیم بیان کړي دي هغه په خپل تفسیر کې لیکلي دي. واقعي لیکلي ده چې د خپل د ورکوټوالي یو ملګري سره میلاو شو، د رنګ د تک تور هغه ملګري چې کله دی ولیده نو دنه یو څو تپوسونه وکړه. اول یې ورته وویې ته خو هغه تور سړی نه چې ما تا به یو ځای بیزې سره ولې، نو ته ورته وویې چې او زه هم هغه انسان یم. او بیا یې ورته وویې چې زه ستا په باره کې ناشنا سوچ مې دی، دا خلک راځي او ستا پرې دروازه باندې ولاړي او ستا نه تپوسونه کوي، ته چې ورته کومه خبره وکړې په هغې باندې راځي او هغه خبره باندې عمل کوي. د دې څه راز دی او دا دومره حکیم او دومره لوی انسان ستا نه څنګه جوړ شو؟ نو هغه ورته جواب ورکړو چې که ته هم داسې ځان جوړول غواړې او داسې د خوښې چې زما په شان دې جوړ شي، نو زه درته یو 9 کارونه ښیم. دا 9 کارونه وکړه ته به زما په شان دي. هغه 9 کارونو کې اولنی کار دا د لقمان حکیم وایي غض بصري، ما به د خپل نظر حفاظت کوو ځکه رانه حکیم انسان جوړ شو. دویم نمبر دی وکفي لساني، ما به د خپلې ژبې حفاظت کوو، په ژبه باندې مې هغه خبرې کولې چې کوم شریعت ماله اجازت راکړی. دریم نمبر دی وعفة طعمتي، زما خوراک پاکو، کوم څیز مې چې خوړلی دی هغه پاک دی او هغه حلال دی. او بل څیز دی وحفظ فرجي، ما د خپل فرج حفاظت کړی دی، په هغه ځای کې مې نه دی استعمال کړی په کوم ځای کې زه شریعت منع کړی یم. بل کار به چې ما کا وقولي بصدقي، ما به رښتیا خبرې کولې، دروغ مې چېرته نه دي ویلي ځکه رانه حکیم انسان جوړ شوی دی. بل کار دی ووفائي بعهدي، ما به د وعدو مخالفت نه کوه، خپلې وعدې مې ټولې پوره کړي دي، چا سره مې څه قسمه وعده م کړې وه هغه ما پوره کړې ده. بل صفت په ما کې وتکرمة ضیفي، چې د خپل میلمه عزت مې کړی دی ځکه دا د مسلمانانو شعار دی. او بله خبره دا د وحفظ جاري، ما د خپلو ګاونډیانو د حقوقو خیال ساتلی دی او د خپلو ګاونډیانو حق مې ادا کړی دی. او اخرنی کار چې ما کړی دی وترک ما لا یعنی، فضول خبرې مې نه دي کړې، فضول خبرې مې پرېښودلې دي. دا 9 کارونه مې کړي دي. فذاک الذي صیرني الى ما ترى، دا ته چې ما په کم حالت کې یې د 9 کارونو زه دې حالت ته را رسولی یم. دا د حکمت هغه 9 رازونه دي چې لقمان حکیم خپل ملګري ته بیان کړي او هغه ته دا ویلي که ستا دا خوښه چې تم زما په شانتې جوړ شي، خلک ستا خبرې ته غوږ کېږدي او خلک ستا دروازې ته راشي، ستا نه مشورې واخلي، ستا د حکمت او ستا د علم هغه چرچې په دنیا کې راشي. نو دا 9 کارونه مونږ ته پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله.